د نسیم شاه کیریئر ته هم خطره جوړه شوه ځکه د نسیم شاه د اکاونټ نه مریم نواز پسې ټویټ شوی دی. په مکمل کیسه باندې مې پوهیږم آیا دا ټویټ واقعي نسیم شاه کړی دی یا د نسیم شاه د اکاونټ چا هیک کړی او هغه یې ټویټ کړی دی. تاسو ته معلومه وي پرون د پی ایس ایل لومړنی میچ و چې دغه میچ دپاره محسن نقوي سره مریم نواز هم راغلی وه. مریم نواز ته هم ډېر غټ پروټوکول په قذافي سټیډیم لاهور کې ملو شو چې هغې نه پس هماغه ټایم د مریم نواز سټیډیم ته راتلو وخت کې هماغه ټایم د نسیم شاه د اکاونټ نه ټویټ وشو. د نسیم شاه د اکاونټ نه ټویټ وشو پکې لیکلي چې why is she treated like the queen at Lords. لکه د لاهور ګراوند ته لارډز ویلي دي. لارډز ګراوند چې کوم دی دا د انګلینډ یو غټ ګراوند دی چې کرکټ ابتدا هم د لارډز ګراوند نه شوی وه او یو ډېر ښه ګراوند دی د تاریخي ګراوند دی. نو هغه ګراوند د لاهور ګراوند ته لارډز ګراوند ویلی دی او کوین یعنی د شهزادګۍ غونتې رویه ولې مریم نواز سره وایي ساتلی کېږي د کرکټ په میدان کې. دا ټویټ د نسیم شاه د اکاونټ نه وشو جی چې بیا لږ سر پس دا ټویټ ډیلیټ کړی هم شو. دا ټویټ بیا واپس ډیلیټ شو خو هغې نه پس په نسیم شاه باندې تنقیدونه شروع شو. ایون د مسلم لیگ نون خلکو هم نسیم شاه ټارګټ کو چې دا یوتیه دی دا د عمران خان د پارټۍ نه دی ځکه د دا ټویټ داسې کړی دی. خو هغې نه پس بیا یو ګنټه نیمه پس د نسیم شاه د اکاونټ نه ټویټ وشو چې اکاونټ چې کوم دی چا هیک کړی او مونږ دوباره سکسسفولي ریکور کو. مونږ دوباره د اکاونټ ریکور کو هیکرانو نه مو واپس راوغوستو واپس مو ته را دوباره ریکور کو. دا ټویټ چې کوم دی دوباره د نسیم شاه د اکاونټ نه وشو. نو اوس لکه مخکې تاسو له امیر جمال یاد شي هغه په هغه ټوپۍ باندې 804 لیکلی و د ټیسټ ټوپۍ نه وي په هغې 804 لیکلی و چې د هغې په وجه امیر جمال له ډېر غټې ستونزې جوړې شوې وي. نو اوس نسیم شاه چې د مریم نواز خلاف ټویټ وکړي نو بیا به تاسو له ښه پته ده چې بیا به د نسیم شاه څه حال وي. نو اوس پراپر کمیټي چې کوم ده ناسته ده پراپر انویسټیګیشن کیږي چې آیا واقعي دا ټویټ نسیم شاه کړی دی یا واقعي د نسیم شاه اکاونټ هیک شوی دی. نو اوس که چېرې نسیم شاه ګلټي ثابت شو یعنی دا ثابته شوه چې دا ټویټ خو نسیم شاه کړی دی نو بیا د نسیم شاه خیر نشته وروره. بیا که نسیم شاه په سر کې ښکرې مو لګي دی په یو اوور کې شپږ وکټې مو واخلي نو هم دی د پاکستان ټیم کې بیا دی نه پرېږدي ځکه تاسو لالریډي پته ده چې د پاکستان په کرکټ کې سیاست څومره انوالو دی. نو بیا د نسیم شاه ځای په ټیم کې نشته دی. نو اوس پراپر انویسټیګیشن کېږي وروره چې آیا واقعي دا ټویټ نسیم شاه کړی او که نه د نسیم شاه اکاونټ چې کوم دی هیکرانو هیک کړی. د پاکستان چې کوم هیکران دی په دنیا کې یادېږي. نو که چېرې د نسیم شاه د اکاونټ هیکرانو هیک کړي وي نو بیا خو د نسیم شاه مطلب چې کم دغه د هغه له څه خطره نشته دی د هغه کیریئر ته. خو که چېرې واقعي نسیم شاه نه دومره غټه غلطي شوې وي نو نسیم شاه نه خیر دومره غټه غلطي نه کېږي یو پوی لږ دی څه ماشوم نه دی میچی والا لږ دی او ښه والا د پاکستان د کرکټ هر څه پته ده نو دومره غټ بلنډر هغه نشي کولی. نو زما په خیال باندې نسیم شاه دا ټویټ نه دی کړی خو ستاسو په خیال باندې تاسو دې حوالې سره سره یې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.